السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو نازي اقبال د لندن نه د مفتي سردار عزیز صاحب بچو ته دغه پیغام ورکړی دی او الله تعالی دې دغه ماشومانو ته د زړه صبر ورکړي. راځئ مینواله چې نورې څه خبرې دې کړي ټول معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هره دغه شانتې واقعه مخې ته راځي چې عزتمنو څنګه مفتي سردار علي صاحب سره د کوواټ نه واپس درې ته چې راورسېدو، خپل کلي ته روان وو. عزتمنو په دره کې وسایي عزتمنو دغه حادثه مخې ته راغله ده چې مخې ته عزتمنو یو جیب سره د ده خپل ګاډی وواخلو. دغه په حادثه کې عزتمنو د سره دا چې کوم ملګري ناست وو هغې کې عزتمنو ډېر زخمیان دي او ډېر پکې عزتمنو مړه دي. عزتمنو په لندن کې نازي اقبال ته د دې خبرې پته ولګېده. نازي اقبال ویل چې یعنې په پاکستان کې دغه حادثې ډېره زیاتې کېږي چې کوم یو کس ډېر سخت مشهور شي نو شاته ورپسې کسان ولګي او په څه نه څه طریقه باندې وژني. خو مینوال هغه د دغه په مرګ باندې ډېر سخت خفګان وکړو او ویې ویل چې د پاکستان نه د وسته او د دغه شانتې عالمان وژل کېږي، دا ښه نه کېږي، دا بد کار دی، ځکه عزتمنو چې پاکستان په داسې خلکو باندې آباد دی. عزتمنو د خیبر پښتونخوا مشهور سندرغاړ نازي اقبال د مفتي سردار علي صاحب بچو ته دغه شانته یو پیغام هم ورکړی دی. ورته ویل چې دا شهادت دی، په ده باندې تاسو خوشحاله شئ. تاسو ته دغه خفګان دی چې یعنې ماشومان وي، د ګټې وټې هم څوک نشته دی، خو الله تعالی به دله رزق درکوي او الله تعالی ده ته غټ مقام ورکړو. نو واقعه خبره ده، نازي اقبال په هم غټ خفګان کړی دی. الله تعالی د دې ته هم هغه جن وښکي. زموږ د عزتمن تلنو زه معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.